الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالحمد لله باندې مونږه بحث وکړو او د الحمد لله ډېر لوی اجر او ثواب دی علماء کرام ذکر کوي چې ما من شیء افضل من الحمد لله د الحمد لله نه بل څه شی افضل او غوره نشته رسول الله علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کوي ان الله لا يرضى من العبد ان ياكل الاكله فيحمد الله عليها او ان يشرب فيحمد الله عليها رسول الله علیه السلام ذکر کوي چې بېشکه الله تعالی راضي کیږي د هغه بنده نه چې هغه خوراک کوي او په خوراک باندې الحمدلله چې خوراک کوي او په خوراک باندې الحمدلله وایي الله د دغه بنده نه راضي کیږي خوشحاله او بس کی په اوبو په څښلو باندې الحمدلله د دې نه الله خوشحاله نو الحمدلله دا د رضا د الله تعالی اسباب دي علامې دي چې سړی د الحمدلله نه وروسته د الله لپاره صفات راوړي او دا د دې لپاره چې دا صفات په منزله د علت نو په دې صفاتو سره مخکینی دعوا د هغې دپاره دلایل مخکې علت حکم دا ذکر شوی دی چې ټول حمد الله لره دلیل پې سره حمد الله لره ولې دی ځکه چې دا رب د عالمین دی رحمان رحیم دی مالک نو ځکه د الله جل شانه دپاره حمد او دا صفات داسې دي چې رب د عالمینو رحمان او رحیم مالک یوم الدین دا صفات په الله پورې مختص دا صفات په نو لہذا حمد د الله مختص شو په الله په دې ځای کې په کلام کې تکرار معلومیږي چې په بسم الله کې ما رحمان الرحیم راغی وروسته راغی موږ وایو چې په کلام کې تکرار نشته ځکه چې بسم الله الرحمن الرحیم جز د سورت نه دی دا نازل شوی دی د پاره د فصل د دوه سورت نو بسم الله الرحمن الرحیم مستقل آیات دی چې د دوه سورتونو په فصل لپاره نازل شوی او دا جز د سورت فاتحه او دلیل په دې باندې ډېر احادیث انس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابا بکر و عمر فلم اسمع احدا منهم ان يجهروا بسم الله الرحمن الرحیم چې ما د رسول علیه السلام ابو بکر عمر عثمان د وروسته مونځ وکړو
رضی الله عنه او ما د یو نه دا واورېدو چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم په جهر سره لہذا بسم الله او په جهر سره نو چې سورت به په جهر سره او بسم الله به په جهر سره ویلا دا دلیل دی چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن نه د سورت او دارنګه به یو بل حدیث کې عبد الله بن مغفل هغه بسم الله په مانځ کې ویلا نو زوی ور پلار ورته ویل مغفل رضی الله چې یا بني زویا دا بدعت دی و ایاک والحدث چې ځان وساته د بدعت ما د رسول الله علیه السلام او بکر عمر رضی الله عنهم ورسته منځونه کړلی ما راوړل نو بسم الله الرحمن الرحیم په جهر سره چې په مانځ کې نه ویل دا دلیل دی چې دا سورت بعض علما ذکر کوي چې په بسم الله کې چې رحمان او رحیم راغلی هغه د یو شي لپاره علت هغه علت د دې چې ابتدا به په نوم د الله او دلته چې راغلی نو دا علت د پاره د الحمدلله دی چې حمد د الله حمد ثابت دی الله لره ولې چې رحمان مالک یوم الدین دسی الله دې چې بادشاہ دې د ورځې د جزا او سزا مالک پدې مالک کې ډېر قرائات دي مالک هم راغلی ملک هم راغلی د دې سره سره ملکه صيغه د فعل هم راغلی ملکه یوم الدین پدې ځګینه کې مالک یوم الدین کم یو افضل له زمخشری ذکر کوي چې مالک افضل له لانه قراءه الحرمین ځکه چې دا قراءت د حرمین نو ملک قراءت د حرمین دی ځکه او قراءت د حرمین کو افضلی نو ملک او دیو داوی چې ملک ځکه افضل دی چې ملک بادشاہ دی الله په بل آیات کې ذکر کوي لمن الملک الیوم بادشاہی د چا د پاره ده نو لله الواحد القهار نو په بل آیات کې بادشاہی په ورځ د قیامت ثابت شوی ده الله لرا هغه دلیل له چې دا قرأت مالکی جمع یو دوش دریم دیو داو چر ملک افضل له ځکه چې ملک په خپل امر کوي ملک په خپل کار نه کوي بادشاہ وزیر حکم کوي په امر سره په نهي سره نو لہذا او حکم په امر او په نهي کې په قلاو کې کول افضل بعض علما ذکر کوي چې مالک افضل او دلیل دا هغه داره یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله چې په ورځ د قیامت یو نفس د بل نفس مالک نه دی نو مالک څوک شو الله نو مالک یوم الدین په بل آیات کې ثابت شو د پاره د الله دویم والامر یومئذ لله امر ټول راجی دی الله تا احکام حکم به څوک کوي الله به کوي امور ټول الله ته راجی دي نو دا بل دلیل چې په ورځ د قیامت امور الله ته راجی شي مالک
دویم د مالک نه چې کومه توقع لرلی شي سړی هغه توقع د باچایانو نه نشي نو لهذا علما ذکر کوي چې افضل مالک او مالک په خپل ملکیت کې امر کوي او نهي کوي مالک دا نه کوي چې ورته په خپله باندې کار په خپله باندې کوي بل په مالک کې زیادت د الف دی او زیادت د یو حرف زیاد ویل د هغې دپاره لس دی کوي نو چې مالک دی ووایه لس دی کوي ستا لپاره زیاتې شوې په مالک کې دله نشته نو د دې وجې نه افضل مالک دی خو په دې کې څه ترجیح ورکول ته څه ضرورت مالکم قرائت متواتره ده مالکم ځان یو دا یو همداسې لفظ دی چې په کلام د عربۍ کې داسې کلمه ډېره کمه چې بلکې بعض علما وایي چې دا یو هم دی چې پا کلمه عین کلمې دواړه حرف لري چې پا کلمه عین کلمې دواړه حرف لري بس دا یو مالک یو د دې نه بغیر نور حروف داسې نشته نور کلمات داسې نشته یوم په معنا د مطلق و قسم راځي دویم یوم په معنا د طلوع د شمس نه د غروب پورې په شریعت کې د طلوع د فجر صادق نه د غروب د شمس پورې دی فجر صادق چې راوخت د دغه نه واخله د غروب لہذا دې ته یو دا یو الدین دین په معنا د حساب امراد دین په معنا د جزا امراد کما تو دینو تو دان سرنګ معاملہ بدله چې تا ورکې دسه بدله تا ته درکولی شي نو دین په معنا د بدلې سره جزا سره دین په معنا د جزیه مرادي هغه معنا دلته مراد نه دین په معنا د شان مرادي دین په معنا د عادت مرادي دغه معنی ګانې دلته مرادي دین په معنا د شریعت او د اسلام هم دی لکم دینکم ولی دین ولی دین په دا کې د دین نه مراد دین د اسلام دلته د دین نه مراد جزا یوم الدین ورځ د جزا او سزا او ورځ د جزا او سزا دا دی بعض علما د جزا او د دین په مابین کې فرق کړل او هغه فرق دا دی چې جزا دسی چې سړی څومره کار کړی د هغې موافق بدله او عوض ورکول دا جزا خو په جزا کې زیاتې او کمې زیاته ورکولی شي په خلاف د دین نه چې دین کې چې څومره پیلې کړلی د هغه موافق بدله ورکول هغه اکثر علما دا وایي چې دین او جزا یو شی په دې باندې مکمل اعتراض دی هغه اعتراض په دې باندې دا دی چې مالک مضاف دی یو نو مالک صيغه د اسم فاعل
اسم فاعل چې مضاف شي مفعول معمول تا یو معمول دی یو مفعول به دی اسم فاعل چې کله معمول خپل ته مضاف شي نو دا اضافت لفظي اضافت لفظي تعریف نه پیدا کوي صرف تخفیف په لفظ کې پیدا کوي او په لفظ کې تخفیف داره چې د یو نه اتمین ثابت کړي نو دا نکره شو دا صفت د فارد الله دی الله معرفه ده نو نکره صفت د فارد معرفه وا او یو مقبول به د سره مالک دا الله مالک دی د ورځې د جزاء او سزا نو جزاء او سزا په دې ورځې د دې مالک د دې ورځې الله تعالی مالک نو دا مالکیت د الله په دې ورځې باندې واقع شوی دی په دې ورځ کې چې واقع شوی مقبول دی دا اعتراض دی او دا اعتراض په تقدیر د مالک واقع کیږي د مالک په صفت مشابهه دی فارغ د اعتراض ځکه چې مالک په صفت مشابهه هغه مقبول به ته مضاف کیږي نغه اضافت خود بخود لفظی خود بخود اضافت معنوی من دا اغین جواب او هغه جواب دا دی چې مالک په معنا د ملک په معنا مالک په معنا د ماضی سره نو معنا یې الله چې مالک دی د امور په ورځې مالکو د امور په ورځې د جزا او سزا الله جل شانه د امور مالکو په ورځې د جزا او سزا نو مالک په کومه معنا شو په معنا د فعل ماضی او اسم فاعل چې په معنا د فعل ماضی باندې راشي اسم فاعل دې په شي باندې راشي په معنا د اسم ماضی نو لہذا هغه بیا عمل نه کوي اسم فاعل علامه کوي معنا حال استقبال یا دا مالک په معنا د استمرار سره دی د الله د پاره الله مالک دی د ورځې د جزا او د سزا دائما ابدا همیشه الله تعالی د ورځې د جزا او د سزا مالک نو مالک دا په معنا د څه شی باندې شو دغه دوام او استمرار او مالک چې په معنا د استفاده او دوام او استمرار راشي فارغ کیږي دا هغه اضافت لفظ معنوي عمل نه کوي په دې ځای کې اعتراض دی چې یو ممکن کو متحقق شوی نه موجود شوی نه دی نو الله یې څنګه یو شی به متحقق شي موجود بشي نو په هغه باندې به ملکیت راشي نه لہذا په یوم الدین باندې مالکیت څنګه من دا وایو چې دا په نسبت سره منکر الله جل شانه د ټولو کارونو جواب مستقبل کی کپا ماضی کی او کدغه کارونه په حال کی دا امر ټولو الله مالک او د وجه د زیات تحقق د وجنا چې دا قیامت به خامخا موجودیږي داسې دی لکه چې قیامت موجود شي نو ځکه مالکي یوم الدین چې الله د ورځې د جزا د سزا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی اللہ تعالی نعبدو من عبادت کو و ایاک و خاص تعالی اللہ تعالی نستعین من امداد طلب کو دو جملے رات چل خاص تعالی عبادت کو اور خاص تعالی امداد طلب کو
د دې جملې یو د مخکینی سره مناسبت سره ربط مناسبت دا دی چې په مخکې کې د الله جل شانه د پاره صفات عظیمه ذکر شو چې رب العالمین دې رحمان او رحیم دې مالک یوم الدین دا د الله جل شانه د پاره صفات عظیمه لوی صفات دا لوی صفات چې د الله جل شانه د پاره ذکر شوي دا د انسان په زړه کې دا پیدا کوي چې دغه ذات ته متوجه شوی نو لهذا مقام د خطاب راغی چې الله جل شانه په دغه عظیم صفاتو سره د نورو ذواتونه جدا شو او فدغه صفات سره جداواله د الله جل شانه راغی او فدغه صفات سره الله جل شانه دغه شو چې یو معین نو لهذا مقام د دې راغی چې الله دغه ذات ته د انسان زړه متوجي شي دغه ذات ته خطاب وکړي نو مقام د خطاب دویم داره چې اسماء ظاهره چې د الله جل شانه الفاظ اسماء راوړي دا صفات دا اسماء او صفات ظاهره دا په حکم د غایب کې وسورستا جوړ ته خطاب راوړ نو انتقال د کلام راغی د غایب نه خطاب دیتا التفات پا کلام دارا بودی اور پا دے التفات کی دا اختلاف دے بعض علماء علامہ سکاکی ذکر کئی تھی یو مقام دا یو تعبیرو دا آقا پا زیبان دے تاب پا تکلم یا خطاب تکلم یا خطاب یا پا غائب سر دے تعبیرو پا آلتم خطاب آلتم التفات او جمهور وای چې نه مخکې به د تعبیر په یو د طرق سلاسه شوی وروسته به د تعبیر د دغه نه په بله طریقه سره کې الالتفات نو په ایاک نعبدو په دې کې التفات په دې التفات کې فایده څه شی په دې التفات کې فایده تطریه لسان سامع لپاره کلام نه وي په هغه کې نشاط چې د هغه د کلام ته نشاط پیدا شي د هغه د کلام ته شوق ذوق پیدا شي نو ځکه په کلام د عربو کې دی التفات دویمه فایده د دې التفات دلته دا ده چې د انسان دوه حالت دی یو حالت د انسان هغه دا دی چې دا به سالک دی ته وایي چې دا به په شریعت عمل کوي د شریعت احکام به لہذا دا به په شریعت باندې احکام عمل کوي د ګناهونو نه به ځان ساتي اذکار او وظایف به کوي په دې اذکار او وظایف باندې چې دا کله مضبوط او کلک ولاړي لہذا د دې مقام نه بدا د دې مقام نه بدا او چکی او دې ته مقام د مشاهده حاصلي د مشاهده د حق مقام ورته حاصلېږي چې په ده باندې به داسې حالت فاري چې گویا دا الله تعالی او د دې بیان د رسول الله علیه السلام په حدیث کې شوی رسول علیه السلام فرمایي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنك يراك فإنه يراك چې ته عبادت د الله تعالی داسې کوه چې گویا الله ته الله
داسې خوب به تا باندې تاری داسې یره به باندې تاری چې اوس د الله که به دغه مقام نه نو بیا به دا تصور کې چې الله مایي نو لهذا تا باندې به دا مقام دې ته مقام د مشاهده وایي چې تا ته مشاهده د الله حاصله شي او چې کله مشاهده تا ته د الله حاصله شي ستا په زړه کې ایمان کامل شي تا لبا حلاوت د ایمان به تا ته راشي او په دغه حالت کې به ستانه تصور د ته به ګناه نه کوي ګناهونه به ستانه نه کوي الله جل شانه ته به متوجه لہذا دا نو دلته کې اشاره ده دې ته چې اسماء ظاهره د الله اسماء صفات دی ویل اوس به دا باندې دا مقام تاریخي چېرته مقام مشاهده د حق ته ورسي الله مشاهده او د مشاهده دو سیر دی دلتا یو سیر دی الالله دا متناهی دی یو سیر پیلا سیر الالله داره چې ته دی دنیا ته ګورې دی ستنو ته ګورې دی ورو ته ګورې دی غر ته ګورې د دې نه به یکدم ستاذن الله ته چې دی خالق الله دی مخلوقات د بګورې به دی مخلوقات د کې به تا ته ښه دانی چرا بدی مخلوق نه د مخلوق فعرض خالق بدی به نظر یک د مستاذن خالق الله اسمان د بګوري الله زمکه د بګوري الله او بعض علماء دا څنګه شروع کړي چې ان الحق من حق ذ حق دا وخت علماء په سره ولګي دا څنګه کې تاسو پدې ار یو شکه بتا تا تجلیات د الله تعالی احکام تا ته عظمت او بڑائی د الله تعالی پدې ار شکه ښکاری نه تا ته کله په ار شکه تجلیات او عظمت او بڑائی د الله تعالی ښکار کېدا نو تا ته به دا الا چې تا ته مقام مشاهده شي نو دا سیر دا د دنیا لا کائنات کو متناهی دي د دې نه چې الله ته زه دا سیر دی الی الله او دیم سیر فی الله دی سیر فی الله مطلب دا چې د الله جل شانه صفات دي هغه صفات کما هو د الله په صفاتو کې سیر کې لہذا د الله صفات او د الله شیون دا الله شیون خو غیری کل یوم هو فی شأن نو لہذا ستا زندگی ستا ژوند به ختم شي ستا ژوند ستا زندگی به ختم شي خو سیر فی الله دا به ختم شي نو ځکه په دې ځای کې التفات راوړی دی کلام د یو طریقې نه بلې طریقې ته اړولی دی او د دې وجې نه صیغه د خطاب دا خو موږ د دې مخکې کلام سره په دې ځای کې یو بل ربط دی هغه دا چې ما الله مالک دی د دین د جزا او سزا نو چې د جزا او د سزا د یوم الدین د یوم د قیامت الله مالک دی نو په ورځ د قیامت کې به اوس نجات په څه باندې په ورځ د قیامت کې به ته اوس څه کوې ورځ د قیامت دپاره فایده څه شی ورکوي ورځ د قیامت باندې ستا درجات به څه شي بلندېږي په ورځ د قیامت به تا باندې رحم د الله تعالی په څه باندې کېږي نو د هغې دپاره ایانا عبادات ایاک نعبد نو لهذا د ورځ د قیامت چې نفع رسوي هغه عبادت نو د دې وجې نه د یوم الدین مالک یوم الدین پسې ایاک نعبد
دریم ربط دا دی چې الله د ورځې د دین او د جزا او سزا مالک دی. نو چې کله د دغه ورځې الله مالک دی، چې د دغه ورځې مالک هیڅوک نشي کېدی. په ورځ د قیامت مالک صرف الله دی، بادشاہ الله دی، بل هیڅوک نشته. نو لہذا دغه بادشاہ رضا طلب کول او د دغه بادشاہ رضا طلب کول په عباداتو باندې دی. نو ځکه ایاک نعبد ایاک راوړل. بعض علماء وایي چې په دې کې ضمیر ایا دی کا او دا ملحقات چې په دې پورې دي، ملحقات چې په دې پورې دي، نو دا احوال بیان کړي چې دا ضمیر د غایب متکلم مخاطب. بعض علماء ذکر کوي چې ضمیر کا او هو دا دی یا ولا پرشان دستن ده، دا د ضمایرو د پاره وستن ده، ځکه چې دا ضمایر کا او هو او دغه شان نه دا بغیر د ایا نه راتلو. نو ځکه په دې په ایا علما ذکر کوي چې ضمیر ټول ایا کوي، ټول ضمیر ایا کوي او دا قول راجع. بعض علماء چې ایا مضاف دی کته، خدا قول شاذ دی. په دې کلام کې دوه درې ځای کلام دی. یو دا چې تقدیم د ایا کې ولیکل دی، دویم دا چې عبادت یې ولې مقدم راوړلی په طلب د استعانت باندې. دریم دا چې تکرار د ایاکه ولیکل دی. څلورمه وجه باندې موږ بحث وکړو چې هغه التفات دی، چې التفات ولې شوي. لہذا پنځمه وجه دا ده چې نن استعین دپاره مفعول ولې حذف کړی، په دې باندې یا کې د دې لپاره مقدم کړل چې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ترجمه کوي نخصک بالعباده، چې الله من خاص کو تعالی رب عبادت سره. او دا هم بار بار وي په اصل کې حق د عبادت دا چې نعبدو کوي دا کې ورسته راوړی. نو چې دا کله مقدم شو نو د پاره د حصر او د اختصاص معنی دا شو چې الله خاص تعالی موږ عبادت کوو، خاص تعالی چې دا عبادت زموږ خاص تعالی دی، په تا باندې مختص دی. نو په دې کې یا کسر راغی، دا قصر افراد دی. څنګه مشرکانو به د الله عبادت هم کاو، به د بوتانو به کاو. مؤمن مسلمان به خالص د الله عبادت کوي. یا دا قصر افراد دی. کوم قصر دی؟ چې مشرک یا دا قصر قلب دی. قصر قلب دی چې مشرک عبادت د چا کوي؟ د بوتانو. مومن به عبادت د الله، د واحد الله عبادت. یا دا قصر حقیقي دی، اصطلاح پکې نشته. بعض علما دا چې دا قصر حقیقي. نو بلې یا کله دې لپاره مقدم چې الله جل شانه خو ذاتا مقدم دی، ذات د الله تعالی خو مقدم دی. نو په لفظ کې مقدم کو
په کتابت کې مقدم کړ چې موافقت د وضع موافقت د تبع د وضع راشي نو ځکه ایاک دریم دا چې عبادت دی عبادت مشکل کار دی نو لہذا ایاک مقدم کړ چې په عبادت کې بستا نظر خپل عبادت ته نه چېرې ما دا دومره عبادت وکړو یا زما دا عبادت لوی دی یا زما دا عبادت مقام دا دی دا بستا مقصد نه بلکې په عبادت کې بستا مقصد الله ته رسیدلی ایاکا مقدم کړ د دې لپاره چې عبادت په عبادت ته مقصد ستا عبادت نه دی الله ته رسیدلی چې دا د عیسی علیه الله راشي الله ته ورسېده الله معرفت درته حاصل شي د الله عظمت بړایي درته حاصل شي دا عبادت نو ځکه ایاکا مقدم کړ ایاکا مقدم عبادت مقدم کړل به استعانت باندې ځکه چې عبادت امانت ان عرضنا الامانه امانت مراد په دغه ځای کې عبادت احکام نو لہذا امانت ادایي د امانت اهمه ده افضل ده اهمه ده ادایي د امانت لازمي ده ځکه دا مقدم دویم عبادت د دې وجې نه مقدم کړل چې عبادت وسیله د ذریعه ده د پاره د استعانت امداد چې د الله نه غواړي د الله په احکامو په طریقو باندې به عمل ته شرک کوي کفر کوي بدعت کوي او د الله نه امداد غواړي دخل کی او وسیله همیشه لپاره مقدم دریم په دې ځای کې دوه مطلوب دي یو مطلوب د الله د زمن نه نو هغه عبادت دی یو مطلوب زمن دی چې موږ د الله نه طلب کوو نو لهذا مطلوب د الله تعالی چې الله له موږ نه کوم شی طلب کوي هغه عبادت دی هغه مقدم نه عبادت مقدم شو بچی شي باندې په هغه مطلوب باندې چې کوم مطلوب د چا کوم مطلوب زمون ځکه عبادت مقدم دریم دا چې عبادت ادایي د عبادت واجب ده فرض ده عبادت بکې نه به پرې نو د عبادت ادایي د عبادت کول لا لازم او فرض او استعانت طلب د امداد کول لا فرض دی سلورم بل وجه دادا چې په عبادت سره تقرب الی الله ته حاصلېږي په عبادت سره الله ته خوښي د دې وجې نه عبادت مقدم کړي دریم بل دار چې په دې ځای کې عبادت د دې وجې نه مقدم کړل چې په دې دی ایاکا نستعین سره یو وهم د پکې وهم دا دی یو سړی وایي ایاکا خاص تعالی الله موږ عبادت په دې کې د انسان ذهن ته یو تکبر راځي یو غرور راځي چېرې دا انسان دومره اوچتې مرتبې والا او دومره اوچت شخصیت دی چې دا الله له عبادت نو وروسته به سره ورډبې وکړه چې الله د عبادت من نشو کولی څنګه چې د عبادت حق دی خاص ستانه امداد طلب کوو ستانه امداد طلب کوو په عبادت کولو کې د عبادت ادا کول دا ستا په امداد سره دي نو ځکه عبادت مقدم که بچا په استعانت
په دې ځای کې اوس اشکال دا دی چې حق د عبادت د عبارت دا چې ایاک اعبدو جمع ولې راوړه چې خاص تعالی الله تعالی نعبدو موږ عبادت موږ دا هغې نه جواب چې جمع ذکر راوړه چې په دې کې یو عاجزي ده انکسار دی چې الله تعالی د عبادت چې څنګه حق دی داسې عبادت زه نشم کولی لہذا زه دا خپل عبادت راخلم د دې نورو خلکو په عبادتونو کې وراکړو نو زه خپل عبادت څه کوم د نورو خلکو په عبادتونو کې وراکړو نو چې زما عبادت د نورو خلکو په عبادتونو کې ورولوېد نو نور خلکو نیکان هم شته صالحین هم دي دا ټول عبادتونه به اوس الله ته پیش نو یا به اوس الله دا کوي چې هغه به دې اخلي او ناخه به پرېږدي دا به نو چې ټول یو شان پیش شي نو په هغه کې د انسان زمون په فقه کې ذکر کړي چې دا نشته چې یو ښه شی او ردي شی او ښه شی دواړه یو ځای کړي او تا ته په دې اخلې نو دا نشي کولی چې یاره ته پرې یو ته واخلې بل پرې نو لہذا الله جل شانه به دواړه قبلوي الله جل شانه اکرم الکرما دی هغه چاته دا کوي چې راښتې واخلي خراب او بادشاه مختار نو د دې وجې نه موږ خپل عبادت راخلو د خلکو په عبادتونو کې وراتو دا د دې لپاره چې د هغو په وجه باندې زمونږ عبادت څه شی شي قبول کړی د دې وجې نه نعبدو صيغه ولهذا شرعت الجمعه د دې وجې نه مونږ د جمعات مشهور شوی مونږ د جمعات د دې وجې نه مشهور شوی چې موږ خپل عبادت راخلو د نورو په عبادت کې وراته یاره دا به عبادت خو نیکان صالحان خلک به کېږي په سب کې د هغو نیکانو صالحانو عبادت قبلېږي زما دا به مسله الله تعالی قبول خو دا الله چې ته د نیکانو صالحانو په ټولګي کې مجلس او د دې وجې نه د دې نه بعضې علما د دعا د هیئت اجتماعیت سره اثبات کړل چې نعبدو عبادت څه ده الدعاء هو مخ العباده دعا هم مغز د عبادت نو دعا عبادت دی نعبدو صيغه د جمع راوړې ده نو د دې صيغې د جمع په ځای باندې چې دا صيغه د جمع راوړې ده منګه څه شی کوو چې نعبدو صيغه د جمع راوړه نو منګه په اجتماعیت سره په تضرع عجزۍ سره الله ته دعا دا د دې نه دا بل دا که انسان سوچ او فکر وکړي چې داسې ووایي چې هغه انا عابد زه عبادت کوونکی اعبدو زه عبادت نه مطلب زه دا تکبر خبره ده یا الله زه عبادت بل لو اخره خلاف نه ده عبادت او عبادت بل په دې کې یو تکبر او غرور دی ځکه چې د عبادت ته عبادت کې خپل ځان ته اوچت کړي او بل په دې کې یو دا ده چې اعبدو وایي یا که اعبدو چې د عبادت چې څنګه حق دی هغه خو زه نشم کولی کما حق ته عبادت کول ډېر ګران او د دې وجې نه د فرضي لمانځه نه مخکې وروسته د سنت مشروع شوي دي چې هغه د فرضي لمانځه چې کوم حق دی هغه نشي ادا کولی نو لهغه سنت وروسته پسې سنت او مخکې دا په دې باندې د هغه جبیره وشي چې کوم نقصان شوی د هغې جبیره شي نو د دې وجې نه نعبدو
وایو اعبدو یونو عبادت باندې بحث روان دی دا عبادت څه شی عرب ذکر کوي تاریخ معبد لار دا زړه شوی هغه لار چې زړه شوی صوبن ذو عبدت ککړه خاوند زړېدلو چې زړه شوی عبادت په معنا د ذلت دی د دې ذلت معنا دا چې د الله جل شانه په مخ کې خپل ځان د ذلت انتها ته رسول دا هي غاية أقصى التضرع دا عجزي الله تعالى ځان انتها ته رسول دا عبادت الله د دې وجې نه د انسان اشرف د اعضاء هغه مخ دی دا مخ به سړی راخلي په ځمکه باندې وي حالانکه چې ځمکه به یو ذلیل شی ځمکه موږ په خپو سره پامال کوو نو هغه ځمکه چې په خپو سره پامال کېږي په هغې باندې موږ څه شی په هغې باندې خپل اشرف د اعضاو چې مخ دی دا راغلو الله دی عبادت فمانا د طاعت هم راځي الله تعبد الشیطان الله تعبد الشیطان چې تاسو عبادت طاعت د شیطان عبادت فمانا د دعا هم راځي ان الذين يستكبرون عن عبادتي د عبادت په دغه ځای کې به معنا د دعا عبادت فمانا د وحدانیت هم راځي توحید هم راځي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون په دغه ځای کې عبادت په معنا د توحید په وحدانیت نو په دې ځای کې عبادت تضرع عجزی او تضرع چاته وي الله ته الله دا عبادت دا خو د عبادت په معنا باندې موږ بحث بل بحث په دې ځای کې موږ دا کوو چې ایاکه ولې مکرر راوړل د دې ډېر وجود بعض علما ذکر کوي چې په دې وروسته ایاکه سره د اول ایاکه تایید کوي خو دا خبره صحیح نه ده ځکه چې تاکید خو هله کېږي چې دواړه په یو ځای کې راوړي دا خو دواړه په یو ځای کې نه دي راوړی شي جدا جدا راوړی شي په یو جمله کې نه تاکید به وکړي بعض علما ذکر کوي چې دا ایاکه رانوړو داسې وی چې ایاکه نعبدو و نستعینو نو په دې کې وهم دا راتله چې عبادت با د الله کو و نستعینو او امداد د بل نه طلب کو نو لهذا امداد به د بل نه طلب کول دا فکر نو د دې وجې نه د دې وهم د دفع کول لپاره ایاکه مکرر ایاکه یا د دې لپاره مکرر راوړی دی چې ایاکه نه وایو دویم او داسې وی چې ایاکه نعبدو و نستعین د دې مطلب دی چې موږ به عبادت او استعانت دواړه په یو پیر باندې الله ستانه کوو که یو نه هغه به نشو کولی عبادت بغیر د استعانت نه راځي استعانت نه بغیر به عبادت ته راځي نو د دې وجې نه ایاکه مکرر علامه روح المانی په دې باندې یو اعتراض دپه کوي هغه دا دی اعتراض دا کېږي چې په دې ځای کې نه وایي چې و ایاکه خاصان الله تعالی نستعینو موږ امداد طلب کوو خاصان امداد طلب
نو چې خاص د الله نه امداد طلب کوي نو ته خو چې بیمار شي طبیب ډاکټر ته ځي ته خو چې بیمار شي نو ځې چې دم دې کیسو نو لہذا په دغه کې څه شی راغی په دې کې هغه دی استعانت امداد طلب کول د غیر نه نو د دې او عالم کې چې امداد طلب کول د غیر نه جایز دی امام روح المانی ذکر کوي چې ایاکه مکرر او چې د عبادت تعلق د ذات د الله سره ایاکه سره دا څنګه تعلق دی دا بی ذات دی چې عبادت کې به واسطه نه راوړي هغه بی ذات د الله استعانت طلب کول الله نه هغه کې واسطه راشي نو امس طبیب لزه دا واسطه د صحت د طلب کولو د الله نه واسطه ده چاره ورغه چې ما دم کی دا واسطه ده الله ته نو لہذا دا واسطه نو د دې وجه نه ایاکا مکرر نستعین من خاص امداد طلب کو استانا امداد د نستعین د باره مقبول حضر کړل نستعینو بالمهمات کلها بټول اهم خبرو کې بټول اهم کارونه کې موږ ستانه امداد طلب کوو پاکه عبادت هم راغی یا نستعینو ایاکا نستعین خاصاً اللہ تعالیٰ منگے امداد طلب کو با ادائی دے عبادت کے با عبادت کو لوگ امداد کو ڈرزام کار شیطان بتا دا وسوسے آتے گو تو چکل بمانزہ ہوترے دے شیطان بتا وسوسہ آتے ستا توجہ بخراب ہے تا دبو خیالات راوی نو عبادت آدائی دا عبادت دا گران دا نو دا دے دفارج عبادت آدائی گران دا زکا ایاکا نستعین اللہ خواستان منگے امداد طلب تو عبادت نو مقبول یا دا وجه دا عموم نا حضب کر لے یا مقبول حضب کر لے دا وجه دا چشی نا دا وجه دا ظہور نا چه عبادت تو ظاہر مخی ذکر نو زکا دا حضب اهدنا ترى وخلا منتا الصراط المستقيم لار المستقيم جنې غلا د دې جملې د مخکینی سم مناسبت ده چې دا الله لمنګ امداد دلو کو چې الله زمنګ امداد وس الله یې پکې په وعینکم یا مخلوق د استاسو څنګه امداد وکم بی ای شئی نوینکم بس اگزائی استاذ امداد بکن من سوال کو چه من دا سمالار باندی مروان که ایه دینا پس سمالار باندی منگا بوزا دا زمان دی امداد که پس سمالار منگا روانی و دا جن طول زندگی زمان پس سمالار دیلش سمالار اسلام دیو دین و شریعت دا جبا دیبا نمسی دا روانی دا نو چون که مخکینه جمله متضمن و سوال لا پر اهدنا که دا آغه جواب راغه نو دا دوانو جملو با ما بین که یو کمال اتصال شد چه کلا کمال اتصال دا دوانو جملو با ما بین که نو بیا التا عطب نراوی نو واوی نراوی کمال اتصال لیلی کافی اتصال کمال اتصال نو نو ځکه واهدنا واضحه هدایت څه ته وایي دلالت ښودل بېلول په لطف سره او دلالت لفظ مشترک دی اراعت د تاریخ ته وایي او دلالت موصله ته وایي موصله اذا المطلوب دواړو ته وایي نو د هدایت اطلاق په دواړو باندې په کوم یو کې حقیقت دی او په کوم یو کې مجاز دی
لہذا دغه دومره غټه خبره نه او دا چې راغلی چې فهدوهم ور وښایئ تاسو دیو ته لار د جهنم دا تحکم دی دې کې دا بل څه نشته هدیې ته هدیه وایي ځکه چې دا یوه مقدمه ده د محبت دپاره هوا بالوحش د وحشیانو نه چې کوم یو سرکښي هغه سرکښ د ټولو نه مخکې روان هغه ته هوا بالوحش نور پسې ورپسې ده ګویا چې سرکښ دې نورو ته لار ښي دا هیله اهدنا امر نه دی دا سوال دعا ده د الله امر کې دا ده چې په امر کې به خپل ځان عالي ګڼې اوچت ګڼې موږ خپل ځان عالي نه ګڼو امر کې دا ده چې ته به عالي ما تحت حکم کول دا امر دی خو که ادنا ده ما په وخت نه تا امر کې دا دعا ده دلته کې دا اهدنا دا دعا اشکال دا دی چې موږ به صراط مستقیم باندې روان مؤمنان یو اسلام راوړ دی نو څنګه اهدنا موږ وایو د دې معنا یاداره چې الله موږ په صراط مستقیم باندې قایم دایم ولري یا د دې معنا دا ده چې اهدنا الله موږ د هدایت موږ د اضافه کې زیات شي ځکه چې هدایت دا ته زیاتوالی شي لهذا موږ ته هدایت ته زیات صراط لار هغه لار مستقیم چې نیغه لار په نیغه لار کې سړی نه ورکي سیده روان نو د اسلام تشبیه ورکړل د نیغې لار چې په دې کې کوږوالی نشته په دې کې زیاتوالی نشته په دې کې افراط او تفرید نشته یو خط منحنی دی چې هغه کوږ اسلام کې کوږ نه دی په اسلام کې چې عظمت دی نو لهذا هلته به رخصت هم شته نو لهذا په عقایدو کې اسلام معتدله لار په احکامو کې اسلام معتدله لار په عباداتو کې معتدله لار دا څنګه معتدل لار نو صراط مستقیم عبارت دی د اسلام صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی الله باغو باندې صراط المستقیم دا بعضې علماو چې دا د صراط المستقیم دپاره د هغې دپاره تاکید بعض علماء ذکر کوي چې د صراط مستقیم دپاره صراط الذین دا د هغې عطف بیان دی راجح خبره دا ده چې دا بدل دی ولې بدل دی جاءنی زید اخوک راغی ما ته زید اخوک شروع سره نو په دې اخوک کې د دې ته نسبت د مجیعت یو پر زید ته وشو بل بیا چاته وشو اخوک ته نو تکرار پکې راغی نو تکرار کله پکې راغی تاکید رانغی یو شی د دوه پیرې ذکر کې تاکید نشو تاکید هم پکې راغی دویم په دې کې چې زید خو تا نه پېژانده لہذا به د زید کې ابهام هغه ابهام تا په اخوک سے درې کړه ځکه چې زید خو ډېرو کې پلان کې زید دی د هغه ځای کې زید دی دا بل ځای کې زید دی رقم ځای کې زید دی اخوک چې د مسعود سره د هغې نه دی هغه ابهام درې کړه نو په دې اخوک کې به هغه وضاحت د زید نه زیاتي نو په دې کې څه شی راغی په دې کې وضاحت هم راغی هغه عقلي بیان چې کومه معنا وه هغه دواړه په دې کې راغی نو اوس وګورئ چې دا صراط مستقیم کې به څه لږه خفا وه چې دا صراط مستقیم د کومه لار باندې الله یې بیان وکړ چې لار د هغه کسانو چې منعم علیهم دي چې په خلکو باندې انعام شوی دی د هغو په لار باندې تلل دغه لار مستقیم نو د لار مستقیم بیان راغله چې لار د چا ده د منعم علیهم او منعم علیهم څوک دي من النبیین والصدیقین هغه پسې والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا چې هغه انبیا دي
صدیقان دي شهدا دي صالحین دغه خلق منعم علیهم دی نو د دې منعم علیهم بیان هلته راغلی او په صالحینو کې څوک پکې دي امام ابو حنیفه په صالحینو کې پکې دي نو د سورة بقره د سورة فاتحه نه معلومه شوه چې موږ په سورة فاتحه کې سوال لا کوو چې الله د منعم علیهم خلقو چې مجتهدین دي د هغو په لار باندې موږ بوځو د هغو په لار باندې څه دي چې د هغو د اجتهاد اتباع په موږ باندې نصیب کړي چې موږ د خواهشاتو نه بچ شو د خپل ځان خواهشاتو نه بچ د خواهشاتو د اتباع نه بچ شو د خواهشاتو د پیروۍ نه بچ شو لہذا به مجتهدینو چې هغه صالحین دي شهدا ګواهي کوونکي دي او دغه صدیقین هم دي لہذا د هغو په لار باندې بوځي چې د هغو په لار تلل دا دي چې د هغو په طریقه او د هغو په هغه هدایاتو باندې موږ عمل کوو د دې نه تقلید هم ثابت شو او د صراط مستقیم تفسیر ابلیس ونه کو چې اهدنا صراط المستقیم القرآن والحدیث قرآن و حدیث سره ونه فکار او چې قرآن و حدیث سره تفسیر کړی چې قرآن و حدیث دا صراط مستقیم نه بلکې د لار د منعم د خلقو تفسیر چې منعم علیهم خلق چې به کوم ځای باندې روان دي په هغه لار باندې ځکه چې په دې کې مسایل اجتهادیه راځي هغه مجتهد مسایل اجتهادیه به او مجتهدین راوباسي د هغو په لارو باندې او د مجتهدینو په لارو د هغې د اجتهاد اتباع کول دې ته تقلید وایي د دې نه تقلید هم ثابت شو بعضو علما ذکر کوي چې د الذین انعمت علیهم منعم علیهم مراد یهود او نصارا دي هغه چې هغه په دین او په اسلام خپل باندې په خپل ډول قبل تحریف نه تحریفونه اول بعد وجه منعم علیهم مراد صحابه دي په ماده د تفسیر په قرآن کې بعض قرآن کې صراط ومن لار د هغه چا چې تا پې نام الا انعام تا پې نام کړی نعمت څه ته وایي نعمت هغه حالت چې انسان دې له لذیذ نومېږي دې ته انعام ورکول د نعمت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نلار د هغه کسانو چې غضب نازل کړی شوی په هغو باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو دا غیرې بعض علما ذکر کوي چې د الذین دپاره صفت او الذین د صراط مضاف دی مجرور دی غیر مجرور راوړي دا اوس بعض علما ذکر کوي چې دا تاکید د دې الذین دی بعض علما ذکر کوي چې عدم بیان دی لکه موږ څه کوي راجع خبره دا چې دا صفت دی اوس دا صفت کم یو دی بعض علما ذکر کوي چې دا صفت مادیه دی چې په غیر المغضوب علیهم سره صف مدح کوي دا الذین منعم علیهم مدح زکا چې منعم علیهم چې هغه خو د غضب او د ضلال نه لرې دي لہذا په دغه موضوع باندې سره دا هغه مدح نو دا صفت مادیه یا دا صفت مقیده ده الذین چې الله به انعام کړل منعم علیهم دی خو بده کې دا آیت د غضب او د ضلال نه محفوظ یو کنه وي نو دا پکې قید پیدا کو چې منعم علیهم هم دی الله به انعام کړل ایمان ولا ور کړل خو د دې باوجود به یو بل قید چې د غضب او د ضلال
اعتراض په واردېږي چې غیرو خو د ولې د توکل د دې نه په ابهام کې دا نکره نه راځي، دا صفت نه معرفه کېږي. نو موږ د هغې دا صفت د الذین څنګه شو؟ موږ وایو چې یا خو الذین نه مراد مخصوص کسان نه دي، نو هغه نکره شو. یا غیرو مضاف دی هغه شي ته چې د هغې دپاره ضد واحد منعم مغضوب علیهم او ظالم د دې ضد شی دی منعم علیهم، او چې غیرو داسې شي ته مضاف شو چې د هغه ضد واحد هغه معرفه. اوس معنا یې نه صحیح کېږي الذین هغه خلک چې غیر د مغضوب علیهم نه نو په صفت او موصوف کې به خو څه حمل شي د په حمل نه صحیح کېږي. نو د دې وجې نه علما یې تعبیر داسې کوي هغه کسان غیر المغضوب علیهم چې سالمین دي د غضب نه د غضب نه جلکه شو نه په هغو باندې چې د غضب نه سالم او د زلال نه د زلال او د غضب نه دا سالم دا معنا و دې معنا دا غیر مغضوب علیهم دا معنا. غضب څه ته وایي؟ د اینې جوش کول په نس د ارادې د انتقام، نفس راچلېدل په نس د انتقام اخیستل دې ته د دې نه مراد هغه قهر د الله دی، غیظ د الله ته مراد هغه غضب چې د شان د الله سره څنګه مناسب. د موضوع علیهم نه مراد احادیث کې راغلي چې مراد دې نه یهود غضب علیهم په یهودو کې راغلي، او ظالم نه مراد نصارا دي ذلو او اخوا او الذل دا صفات د نصارا. نو رسول علیه السلام بیان یا موضوع علیهم ظالم ټول کافر دي یا دا ټول کافر موضوع علیهم ظالم مغضوب علیهم ظالم. بیا بعض علما ذکر کوي چې د مغضوب علیهم نه فاسقان مراد دي هغه خلک چې هغه ګناهونه کوي، فاسقان فاجران دي هغه مغضوب علیهم. او د ظالم نه مراد هغه خلک دي چې هغه عقیدې خرابه دي ګناه دي. ظالم نه مراد هغه خلک چې سوره د فاتحه نه د چې ویله د هغې نه به وروسته آمین. آمین دا مهر د دعا دی، د دعا مهر دی. یو سړی دعا کوي رسول علیه السلام وایي اوجب ان ختمه چې د لپاره واجب شو که د ختم مهر یې پرې ولګوه. صحابه وایي چې د څه شي مهر پرې ولګوي یا رسول الله؟ وایي چې وروسته پسې امین. نو چې مهر دعا پسې د وروسته امین وایه دا مهر. بعض روایات راځي کتابې چې د امین په شان د تابع د مهر دی، په کاغذ باندې مهر لګوي. نو دا د دعا د قبلېدلو مهر. او انشاءالله په دې باندې به په خپل ځای کې بحث راشي.